دغه تفتیش مطابق هم دا مړی چې کوم دی نو دا چونکې د ده نه تماچه علیه قتل هم برآمد شو، موټر سایکل هم د مقتول په کوم انداز کې چې د مقتول لاش بند کړی دی او بیا په کوم طریقه باندې په موټر سایکل یوازې وړی دی او د هغې نه علاوه موبایل چې کوم د مقتول سېزلی شوی سېزلي حالت کې د ده په پوینټیشن باندې موږ د کوم هغه ځینې راوچت کړی دی نو دا ټول څیزونه د ده د جرم د ثابتولو دپاره ثبوت دي او ده په خپله باندې د دې جرم اقرار کړی دی چې دا جرم ما کړی دی او دا زما چونکې ده سره پیسې ولیدلې نو زما نیت بدل شو او دا زموږ د تعلق او دوستانې او د چنګچي او د رکشي چې کومې خبرې د هغې په کې دا ټوله واقعه رونما شوې ده د ده نه پیسې د مقتول نه مونږ ریکور کړلې چې څومره پیسې د مقتول نه اخیستې شوي کور کې په بالټي کې یو چینی ډبې په هغې کې هم د ده په پوینټیشن باندې مونږ راوستي نو چې څومره مونږ ریکوریز کړي دي نو هغه ټول مونږ د ملزم په نشاندهۍ باندې کړي دي او هغه ان ریکارډ دي نو دا د پولیس دپاره هم یو چیلنج کیس و مونږ باندې بره د افسرانو د طرفه هم په دې جرم ټریس کېدو باندې ډېر زیات زور او مونږ خپل هم په دې سیز کې ډېر زیات زور په دې وجه لګولی و چې یاره چونکې دې کې 50-55 لاک روپۍ هم تللې وې او مونږ ته هم داسې اندېښه وه چې یاره څه نه دې پیسو د وجې نه د ګمشده کس ته څه نقصان ورسي خو هماغه وشو چې کوم زمونږ یاره وه نو د پولیس د دې چیلنج ښه پوره طریقې سره او ښه صحیح انداز سره د ټریس کېدو کوشش وکړو او په هغې کې کامیاب شو نو دا زموږ ټول ټیم او زما څومره پولیس افسران ملګري چې په دې تفتیش کې موږ سره وو او په دې کیس ټریس کېدو کې نو بالکل هغوی ډېر ښه پرفارمنس کړی دی